که موبایل اخلئ نو د دې خبرو خیال چې دی دا پکې لازم ساتئ. اکثر موږ موبایل واخلو چې کور ته یې راوړو په هغې کې مسله وخیږي. په سیکنډ موبایلو کې اکثر مسلې چې دي دا خیږي. نو که تاسو موبایل اخلئ نو د دې خبرو خیال چې دی دا پکې لازم ساتئ. موږ خو د دغې خبرې خیال ساتو چې کله موبایل واخلو د هغې باډي صحیح کوو چې هغې باډي صفا ده که نه ده. چې صفا یې جو د هغې ریټ څه وایي چې ګندی د هغې ریټ لږ کم وي د هغې نه. بل لا موږ د پاور بټن چپکو د والیم بټن هغه مخامخ چې دی هغه موږ ته ښکاري. خو ځینې به دې کې دننه سیټینګونه چې هغه چک کول پکار دي چې هغه تاسو چک نه کړل نو سبا ورځې تاسو ته د هغې نه مسله راتله چې موبایل به ته راوړی بیا به دکاندار چې دی هغه به ستا نه واپسې نه اخلي. نو داسې چل به کوئ چې کله موبایل اخلئ نو لاول نمبر خو د هغې باډي چې دا خو تاسو ته ښکارېږي هغه چک کوئ. که صفا یې د هغې ریټ پسې وایي که ګندی د حق ماډل نو د هغې ریټ چې دی هغه به لږ کم وي. د پاور بټن شوه د والیم بټن شوه دا چک کېده چې دي دا هم لازم دي. دغه شانتې ټچ چې دی هغه هم چک کول پکار دي چې کار پرېږدي که نه پرېږدي کار صحیح کوي که نه کوي. نو دغه چک کېده چې دی دا هم لازم دي. ورپسې چې دی د موبایل بیټري چې دی دا تاسو لا هم چک کېده پکار دی. به څنګه چک کوئ چې کله موبایل تاسو راواخلئ او هغه په ټایم باندې تاسو استعمالوئ دغه شانتې کله استعمالوئ نو په هغې کې تاسو ته پته ولګي چې دا موبایل ګرمي کوي که نه. که د حد نه سیوا ګرمي کوي نو تاسو به دې باندې پوه شئ چې په دې موبایل کې شارټ دی دا موبایل چې دی دا به بیټري ختموي. چې کم موبایل ګرمي ډېره زر کوي نو هغه موبایل چې دی هغه به بیټري هم ختموي. دغه شانتې بیټري یا پرسنټیج ته چې دی هغې ته به هم له پاسه ګورئ. که هغه پرسنټیج ډېر زر زر راغورځئ نو وایه چې د دې بیټري چې دی دا خرابه ده. نو دغه به چک کوئ. دغه شانتې د هغې چارج چې دی دا به چک کوئ او کیبل چې دی دا به چک کوئ چې څنګه بیټري ازاده چارج کېږي که نه چارج کېږي. چارج شوه د دې پرسنټیج راغورځېږي که نه نو د هغې تعالی چې دی هغه ذمهواري درکوي. چې ذمهواري درکوي نو ورځ نیمه چې دی ټایم به درکوي. چې ټایم درکوي نو په کور کې به چارج کې د هغې نه وروسته به دغه چک کوي. په دکان کې ته چک کوي نو اکثر په دکان کې چې دی د بیټرۍ وخت شوی نو هغه لږه زر راغورځېږي. خو چې په کور کې ته په خپله باندې چک کوي نو د هغې بیا صحیح پته لګي چې دې بیټرۍ زر راغورځوي که نه هغه راغورځوي. نو یو دغه دی دغه به تاسو چک کوئ. بل لا چې سیم به تاسو چک کوئ. د سیم سیګنل چې دی هغه به تاسو چک کوئ چې هغه کار کوي که نه کوي. نو د سیم سیګنل چې دی هغه د دې دپاره لازم دی. بل لا چې دا به یې وګورئ چې د پی ټي اې نه دی رجسټر دی که نه دی. که د پی ټي اې نه رجسټر نه وي چې د هغې ریټ کم وي. که د پی ټي اې نه رجسټر د هغې ریټ څه وایي د هغې ښه صفا پته لګي. خو داسې نه چې آیمي ورته چینج شي. که آیمي ورته چینج شي نو هغه غیر قانوني کار دی. نو د هغې نه به هم ځان چې دی دا به تاسو ساتئ چې نن سبا هغه غټه مسله چې دا جوړوي نو هغه به یې چک کوئ. دغه شانتې وای فای او بلوټوت چې دی اکثر موږ نه چک کوو د موبایل. نو وای فای او بلوټوت چې دی اکثر دا د موبایل خراب اکثر ځینې موبایل کولاوجوي نو وای فای او بلوټوت چې دی دا د دې کار نه کوي. نو وای فای او بلوټوت چې دی دا د دې دپاره لازم دی چې دا تاسو لازم چې دی دا چک کوئ. بل لا ورپسې کیمره ده او د موبایل اواز دی. نو تاسو به کیمره او د موبایل اواز چې دی دا به لازم چک کوئ. په کیمره باندې به تصویر وکاږئ او به لږ رازوم کوئ. که رازوم کېږي ډېر زیات او هغه هلته کې خرابېږي نه دا تصویر دا کوالټي خرابېږي نه نو وایي چې د دې کیمره برابر ده. بیا په خپلو پیسو ته هم ګورئ. داسې نه چې تاسو ارزان موبایل اخلئ او په هغې کې تاسو وایئ چې نه د دې کوالټي هم خرابېږي نو د هغې به خرابېږي. خو که تاسو صحیح موبایل ګران اخلئ نو د هغې د دغې نه پته لګي چې څومره تاسو تصویر رازوم کوئ او د هغې کوالټي نه خرابېږي نو د هغې کیمره چې دا برابر ده. دغه شانتې ویډیو چې ده په هغې باندې باید ریکارډینګ وکړئ. د ویډیو ریکارډینګ چې دی هغه تاسو له هم لازم دی چې په کیمره باندې تاسو ریکارډینګ وکړئ. چې ریکارډینګ وکړئ نو تاسو ته پته ولګي چې د دې کیمره څنګه ده. لکه د ویډیو ریکارډینګ کې څنګه د اکثر په تصویر کې ځینې موبایل ښایي خو د ویډیو ریکارډینګ چې دی هغه اکثر چې دی دا خرابي. دغه شانتې په اواز باندې به سپیکر چک کوئ. سیم به پکې کېدی ټلیفون چې دی دا به پرې وکئ. دغه شانتې د هغې مایک چې دی دا به چک کوئ چې مایک کې د دې موبایل کار کوي که نه کوي. نو د یو کس سره به په هغې باندې چې دی لازم به خبرې وکئ. چې خبرې وکړئ نو تاسو ته پته ولګي د دې اواز څنګه دی. د موبایل وایبریشن چې دی دا به هم تاسو لازم چک کوئ. وایبریشن به چک کوئ چې د دې وایبریشن صحیح دی که نه دی. دغه شانتې سینسر چې کومې د دې لګېدلي هغه به تاسو چک کوئ. سینسر په اسانو باندې یو دا پته لګي چې کله تاسو ټلیفون غوږ ته ویسئ یا وټساپ باندې تاسو میسج کول او کړئ کله تاسو د دې سکرین له لاس ووړئ دغه شان د لاس یو پې کېغودلو نو دې دا سکرین چې دی دا مړ شي نو د دې تاسو ته پته ولګي چې سینسر چې دی دا کار کوي. اکثر د ځینو کار نه کوي دا به غوږ له وروړئ او هغه سکرین چې دی دا لګېدلی نو دغه به د دې لپاره لازم ګورئ. ځکه که دغه کې مسله نو تاسو به په ټلیفون لګئ اکثر یو شی کولاویږي بل شی کولاویږي نو د هغې به د دغه نه چې دی تاسو ته صفا پته لګي. الله چې د سیسټم اکاونټ په یې مو ګورئ. سیسټم اکاونټ دا مطلب اوس تاسو ایپونه په اکلوټ آی ډي په هغې باندې لګېدلي. دغه شانتې په ځینې باندې د جیمیل کومه آی ډي چې دی د هغې هغه لاک لګېدلی نو هغه به تاسو وګورئ. دغه شانتې د موبایل چې دی هلته کې دننه
هغه کې چې کم سټوریج هغه سټوریج چې دی دا به چې چې د دې سټوریج څومره دی دغه شانتي ورپسې چې دی په هغې کې به دغه وګورئ د هغې ورجن به وګورئ د موبایل ورجن به وګورئ چې ورجن د دې کم یو دی نن سبا ورجن چې دی 15-16 ورجن چلیږي 16 چې دی دا نوی راغلی 15 چلیږي 14 چلیږي د 14 پورې چې دی 15 او 14 چې دی په دې کې تاسو اخیستی شئ موبایل د دې نه چې شاته شي نو هغه بیا ورجن چې دی هغه لږ زوړ شي دغه شانتي ورپسې چې دی د خپل موبایل آیمې چې دا به راواړوئ او دا به چې دی د پی ټي ای په ویب سایټ باندې به چک کوئ چې دا رجسټر دی که نه که رجسټر تاسو والی نو په هغې باندې به چک کوئ چې دی رجسټر دی که نه دی دغه شانتي بیا په اخرنۍ کې د موبایل ګارنټي او قیمت چې دی قیمت چې دی د هغې په مارکیټ کې به تاسو د مخکې نه کتلی چې د دې موبایل قیمت څه دی لکه سیکنډ تاسو والی هم د هغې قیمت وګورئ او که نوی والی د هغې قیمت به وګورئ چې دې قیمت څه دی او د دکاندار چې دی دا مالا په کم قیمت باندې راکوي نو هغه قیمت به وګورئ بل لا چې د دې وارنټۍ تپوس به وکړئ که سیکنډ والی په ځینې کې وارنټۍ دغه وارنټۍ هغه هر سره چې دی هغه به ترې هم راواخلئ دغه شانتي که نوی اخلئ نو د هغې به تاسو هم وارنټۍ چې دی دا به درکوي بل لا چې د دکاندار نه اخلئ نو د هغه نه به رسید چې دی دا به راخلئ او ټایم به ورسره لازم د سیکنډ موبایل هم راخلئ 2 ورځې ټایم 3 ورځې ټایم چې دی دا به لازم راخلئ ځکه چې په دې کې د دې د بیټرۍ د هر شي چې دی پته لګي په دکان کې چې دی د هر شي پته نه لګي ځکه دا ټول هر سره چې دی دا تاسو په دکان کې نشئ چک کولی نشئ چک کولی نو ټایم چې دی دا به لازم راغلی که په دې کې کوئی څه مسله وه نو دا به تاله واپس راوړو بیا ورته مسله چې دی دا ښوولی شي خو دا نشي کېدلی چې ته وایې زما خوښ نه شو نو بیا به لازم چې دی روپۍ به نه کټ کوي خو که مسله نو د مسلې خبره چې دا به د دکاندار سره لازم کوئ نو که په دې باندې تاسو عمل وکړو تاسو ځان له موبایل والی صحیح موبایل چې دی هغه به ستاسو لاسونه چې دی هغه به راشي